لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره یو صحابي راغی د الله پاک پیغمبره زما مور او پلار دواړه مړ دي نه می مور شته نه می پلار شته خدا الله پاک پیغمبر پس د مرګ داغي په ما باندې څه حق شته چې زه ادا کم هغه کومړه دي خو اوس په ما باندې داغي څه حقوق شته چې زه ادا کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایله او پتا باندې د مور او پلار حقوق دي د پس د مرګ د الله پاک پیغمبر کم حقوق دي په ما باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل ویړم به حق د مور او پلار په بچی داره مور مړ شو پلار مړ شو نو اول پاغي باندې څه کول دي جنازه کول دي اول پاغي باندې څه کړي جنازه کول دي پکار مونږ خلا دادا چې دومره یو بچي خو مونږ ځان په خپل بچو کې جوړ کړی چې مړ خو شو چې و خو را باندې درېږي چې جنازه خو را باندې وکي چې جنازه خو را باندې وکي کنه څومره خوان کوي مور مړه ده پلار مړ دی او بچي جنازې ته مخ کې شي جنازه په چا کول پکاري جنازه په هغه انسان کول پکاري چې تا ته پته ده چې زما د مړي درد د پزړه کې شته دی او ستا په یقین کې دا نیک عمل او صالح انسان په هغه جنازه وکړه نو چې مور مړه ده پلار مړ دی نو د دې زوی په زړه کې ډېر درد نه نو دې چې په دعا باندې ودرېږي او دی اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا دا دعا چې غواړي او د وخت د سترګو نه دا وخت کې بهيږي الله به رحم کوي کنه به کوي الله به رحم کوي ضرور کوي په خپل بچو کې ضرور یو بچي عالم کا حافظ کا چې سبا مړ شي چې پکټ خو دې ودرېږي جنازه خو کی کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د مور او پلار په بچي اول حق دار چې الصلاه علیها چې الصلاه علیهما په دې دواړو باندې څه شي دی جنازه کول دي په دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والاستغفار لهما چې کله مور او پلار مړ شي په بچي دویم حق دار چې ول استغفار لهما داغي د پاره د الله نه بخنه غواړي انسان دې ګناونه به شي کمزوري به شي بچی له پکار دي چې مونږ کيو د الله په دربار کې لاس اوچته چې الله زما مور او پلار وبخه الله زما په مور او پلار رحم وکا الله ته خفشه الله ګو انسانانو ګناونه به شي الله داغي ورته معافي وکا الله والاستغفار لهما دویم حق د مور او پلار په بچی باندې د مرګ نه وروسته دا بچی به داغي د پاره څه غواړي دعاګانې غواړي دا به کوم بچی دعاګانې غواړي دا به هغه بچی غواړي کنه چې ما ته دینی تربیت کړي ما ته څه کړي چې هغه مونږ کې ما تعالی به دعا غواړي کنه چې هغه مونږ نه کوي ما تعالی به دعا د کم طرف غواړي هغه به ما تعالی دعا کله غواړي چې هغه په معاشره کې وي چې دا یو چرسی دی دا پوډری دی دا په پلان جوارګر دی دا سودخور دی چې ګوري یو ته بل ته ګوري دی غلط خلکو ته ګوري ناغه ته خپل مور راځي او پلار راځي وی الله زما مور او پلار له جنت الفردوس ورکه چې زما تربيت کړي چې زدي سینې ما دې دې کنه دا ما ته د بچي صحیح تربيت کړي زه ته مړیو سبا چې هغه په معاشره کې غلط خلکو ته ګوري هغه د خلیل به اختیار دعا وزي الله شکر دې چې زما مور او پلار چې زما صحیح تربيت کړي دي چې زمانه پوډری نه درښوي زمانه چرسی نه درښوي زمانه سودخور نه درښوي چې ما ته د بچي تربيت نه دی کړي په غلط لار روان دي هغه ما ته دعا غواړي سبا چرته عالم دعا نه غواړي نو دویم حق د بچي په مور او پلار باندې څه شي د مور او پلار حق په بچي باندې څه شي پس د مرګ هغه د پاره دعاګانې غوښتل دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابي ته فرمایل د مور او پلار پس د مرګ حق چې کنه وان فازوا عهدهما کو چرته دوی دواړو په ژوند باندې د چا سره لوزونه کړي کنه او دوی مړ شوي نو بچی له د هغه لوزونو پوره کول پلار په ژوندانه باندې چا سره سواده کړي دی خبري لوزونه کړي دي نو مور او پلار مړ دي بچي ژوند لري پکار د چې هغه لوزونه دی دا وسکی پوره کی د مور او پلار وادي دی په ژوند باندې پوره کی او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وسیله الرحم التي لا تسأل الا بهما نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل د مور او پلار سلورم حق پس د مرګ په بچی داده پس د مرګ په بچی باندې داره چې د مور او پلار کم رشتہ دار دي د به هغه رشتہ پالي
هغه رشته به څه کوي ډېر کله موږ په خپل معاشره کې لیدلي که نه چې مور یې مړه شي که نه دی ماماګان پرېږدي مور یې مړه شي دی څه پرېږدي ماماګان پرې مور مې نشته نو ماما پکې څه مور مې نشته دی نو نه دا د هغې رور دی په تا باندې د هغې پس د مرګه دا حق دی چې د هغې د رور ته خیال وساتې دا مطلب نه دی چې مور مې نشته زه په ماما اوس څه کومه پلار مې نشته دی زه په تره څه کومه نه مور او پلار دې مړه شو د هغې چې څومره رشته دار دي په زه باندې د مور او پلار حق دار چې پس د مرګه د مور او پلار به د هغې د رشته دارو سره دی څه ساتي تعلق ساتي د مور او پلار رشته داري به راټینګوي دا د شریعت حکم دی د مور او پلار رشته به پس د مرګه نه پرېږدي او پنځم حق د مور او پلار څه شی دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی و اکرام صدیقهما پنځم حق د مور او پلار پس د مرګه به بچي باندې څه شی دی د هغې د دوستانو عزت کول د هغې د دوستانو څه کولو عزت کول هلکه دا مې د پلار دوست دی پلار مې مړ دی خو د ده په ما باندې حق دی دا مې د مور ملګرې وه د هغې همزولې وه د هغې ګاونډۍ وه په ما باندې حق دی اگر چې مور مې مړه ده اگر چې مور مې څه ده تابعدار بچی هغه دی چې مور او پلار یې مړه شي او د هغوی دوستان پس د مرګه دی راټینګ کړي هغې دوستان راټینګ کړي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت ته روانو عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ښه لښکر دی ورسره په لاره باندې روان دی نو چې روان دی یو بوډا سړی وله مخې له راغی نو عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د خپل اس نه راکوز شو په سر باندې چې کوم پټکی و که نه هغې بابا هغې مشر سړي ته یې په سر کېښودو هغه ته یې په سر کېښودو او د لاسه یې ونیو خپل اس ته یې وخېجو او اس یې د مواره ونیو په خپله مخې ته روان شو اس یې مخې نه نیولی و هغه مشر سړی په سورلۍ کې نولی تله یو ځای کې داسې پړاو ور واچو کسانو ته نه تپوس کو عبدالله بن عمره مونږ ښه چې دا بابا چېرته ناشنا سړی دی ته خو د ده ډېر عزت کولی دا دی څوک خپل دی کو دا څوک دی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وي دا زما د بابا د عمر رضی الله تعالی عنه دوست دی دا زما بابا عمر رضی الله تعالی عنه چې دا د هغه دوست و او ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي دي چې په ټولو کې لویه نیکي غټه نیکي دا ده چې سړی د پلار د مرګ نه وروسته د هغه د دوستانو عزت وکړي دا ما د نبی علیه السلام نه دا حدیث اورېدلی دی نو دا زما د پلار د عمر رضی الله عنه دوست و اوس ما د ده عزت ځکه کوم نو پلار دې مړ دی نو دا نه چېرې زه اوس د هغه خلک نه پېژنم تابعدار بچی دا دی چې د پلار دوستانه راټینګه کړي د پلار چې د چا سره تعلق و هغه راټینګ کړي نو غرض مې دا کو چې موږ له د خپل مرګ تیاری کول پکار دي موږ له د خپل مرګ تیاری پکار دی په دنیا پورې دومره زړه نه دی لګول چې ته ټولې رشتې پرېږدې هر څه پرېږدي مړه زه ځان له مصروف یم زه چاته وزګار نه یم اوسو ما په سر ځان له کارونه دي نو نه چې دا څومره کارونه تا راټول کړي دي که نه الله به دې د دې نه د هغې کې ډکې که فارغ به نه شي ته خپل آخرت له سوچ کول پکار دي د مور او پلار ژوندي دي د هغې خدمت کول پکار دي وفات شوي دي دا به نه وایي چې زما مور او پلار نشته یاره زه څه وکړم زه اوس بدبخته یم مور او پلار مې تلي زه څه وکړم د هغې دا 5 حقوق ادا که مور او پلار دې نشته دی نو دوستان خو شته که نه مور او پلار دې نشته استغفار خو له غوښتلی شي که نه مور او پلار دې نشته دی هغې به څه وعدې کړي هغه خو پوره کولی شي که نه رشته دار به یې د هغې سره خو رشته ساتلی شي که نه مور او پلار د نه خفه تللی دي دا 5 حقوق ادا که الله به درنه په قبر کې په ورځ د آخرت باندې هغه رضا حساب کړي به رضایي بیا استانه الله تبارک وتعالى دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي الله تبارک وتعالى دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب